الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. علم النحو کتاب چې دینو دا په علم نحو کې د مولانا مشتاق احمد صاحب چرتاولی رحمه الله کتاب دی. مختصر کتاب دی، په اردو ژبه کې دی او په ډیر فواید باندې مشتمل دی. په عربي ګرامر کې هغه چاله فایده ورکوي چې هغه دا یاد کی او په عربي ژبه کې د دې د استعمال په طریقه باندې ځان پوي کی چې دا په دې کتاب کې د عربي ژبې کم قواعد ذکر شوي دي، نو چې هغه په صحیح طریقه باندې په عربي ژبه کې استعمالي، نو په عربي ژبه کې مهارت او تحصیلیږي د دې په وجه او د غلطونو بچ کیږي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. هر یو علم کې د شروع نه مخکې د علم تعریف زده کول دا لازمي وي، ځکه چې تعریف سره او پیژندلی شي چې دا کوم یو علم دی، او د پیژنګلو نه پس بیا په هغه علم کې مخکې تلل چې دینو دا آسان شي. د علم نحو تعریف سے دی. علم نحو کی تعریف عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. دا عربی جبه علم نحو چې دینو دا هغه علم دی چې په دې کې اسم فعل او حرف چې دینو دا پیوست کی جوڑ کر مطلب پیوست کی جملہ بنانے کی ترکیب اور د جملے د جوړولو طریقہ اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، اور دا ہر یو کلمی دا آخری حرف حالت چې دینو آغا معلوم شي. فائدہ اس علم کا یہ ہے، دا دے علم فائدہ آغا دادا کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. انسان چې دی په عربي ژبه کې په ویلو کې او په لیکلو کې د هر قسم غلطۍ نه محفوظ وي. لکه زید دار دخل فی، دا سلور کلمې دي. اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اوس د دې سلورو نه د یو ځای کولو نه یو جمله جوړول اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا اور بیا هغه په صحیح طریقه باندې ادا کول، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں. دا د علم نحو نه زده کولی شي. دینه دا معلومه شوه چې د علم نحو د زده کولو نه مخکې په عربي لغت باندې ځان پویول دا ضروری دي. د عربي لغت چې کوم مفردات دي نو د هغې پویه دا ضروری ده، او د عربي لغت مفردات زده کیږي د لغت نه او د علم صرف نه. نو د علم نحو د زده کولو نه مخکې علم لغت او علم صرف چې دی نو دا یادول لازمی او ضروری دی، او د دې د زده کولو نه پس علم نحو دا فایده ورکوي. ځکه چې زیدون دا عربي لفظ دی، دارون چې دی عربي لفظ دی، دخلا عربي لفظ دی، او فی چې دی دا عربي لفظ دی. نو سو پورې چې د دې د علم صرف په اعتبار د دې الفاظو پته نه لګي مونږ ته، او د لغت په اعتبار چې د دې څه معنا ده دا مونږ ته پته نه لګي، نو هغې پورې د علم نحو د علم زده کولو فایده دا نشته دی. د دې وجې نه د عربي ژبه کې د ویلو کې او لیکلو کې د هر قسم غلطۍ نه محفوظ کېدو دپاره علم نحو ضروري ده. نو چې کله سړی عربي ژبه ویلی شي لیکلی شي، یعنی سناس واقفیت لغت او علم صرف سره وي، نو بیا علم نحو فایده ورکوي او بیا د دې په وجه د غلطۍ نه بچ کیږي. موضوع له مطلب دا دی چې په دې علم کې بعد سب باره کې خبره کیږي، نو په دې علم کې بعد کلمې او د کلام خبره کیږي، او مخکې د کلمې او د کلام تعریفونه هغه را روان دي. الله الرحمن الرحیم اللهم رب یسر ولا تعسر وتم